बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन मंगा په نیورولوژي کې بل یو ټاپک ډسکس کوو چې هغه ډېر زیات اهم دی. هغې ته وایي میننجایټس. نن موږ ډسکس کوو څه شی؟ میننجایټس. واټ از میننجایټس؟ meningitis موږ وایو د inflammation of meningeus membrane of the brain and spinal cord is known as meningitis. چې کله څه وشي د مننجس ممبرین ته انفیکشن وشي او د هغې انفیکشن یا سپاینل کارډ ریجن کې وشي، سپاینل کارډ نه چې کوم مننجس ممبرین تاو دی هغې ته وشي، او یا د برین نه چې کوم مننجس ممبرین تاو دی نو هغې ته وشي. دې ته موږ څه وایو؟ میننجایټس وایو. اوس فرسټ اف آل لاول پیژنو چې مننجس دی څه شی؟ مننجس ممبرین. نو دا زموږ سره سټرکچر اف د مننجس ممبرین دی. مننجس ممبرین یو ډبل ممبرین سټرکچر دی چې هغه د برین نه او د سپاینل کارډ نه ګیر چاپیره تاو دی. څه شی دی؟ یو ډبل ممبرین سټرکچر دی چې هغه د برین او د سپاینل کارډ نه ګیر چاپیره تاو دی. دا زموږ سره څه شی دی؟ دا لاندې زموږ سره برین دی او دا ممبرین چې کوم دی دا زموږ سره څه شی دی؟ دا مننجس ممبرین دی. نو د برین او د سپاینل کارډ نه دا ممبرین څه شوی دی؟ دا ګیر چاپیره داسې ګیر چاپیره تی تاو شوی دی، داسې ګیر چاپیره د برین او د سپاینل کارډ نه تاو شوی دی. اوس دا مننجس ممبرین د برین نه ګیر چاپیره تاو شوی دی او برین له څه ورکوي؟ برین له پروټیکشن ورکوي. برین له څه ورکوي؟ پروټیکشن. دا ممبرین څه ورکوي؟ برین له پروټیکشن ورکوي. دا مننجس ممبرین چې کوم دی دا زموږ سره درې لیره کې دی، درې لیره دي. د مننجس ممبرین زموږ سره درې لیره دي چې یو ته موږ وایو اولنی ممبرین ته. کوم چې اولنی ممبرین دی دې ته موږ څه وایو؟ ډیورامیټر وایو. دې ته موږ ارچینایډ میټر وایو او دې ته موږ څه وایو؟ فای میټر. د دې فای میټر او د ډیورا میټر په منځ کې چې کوم ممبرین دی نو هغه ته موږ ارچینایډ میټر وایو او د فای میټر او د ارچینایډ میټر په منځ کې زموږ سره سب ارچینایډ سپیس موجود دی. په دې کې زموږ سره څه موجود دی؟ لکه سب ارچینایډ سپیس موجود دی. چا؟ د پای او د ارچینایډ میټر په منځ کې سب ارچینایډ سپیس موجود دی. داسې سپیس زموږ سره د دې ممبرین او د دې ممبرین په منځ کې سپیس دې ته وایي سب ارچینایډ سپیس. او په دې سب ارچینایډ سپیس کې زموږ سره څه لکه سی ایس اف پکې موجود دي، سریبرو سپاینس فلویډ پکې موجود دي، دا فلویډ پکې موجود دي. نو موږ څه وپېژاند؟ مننجس ممبرین موږ وپېژاند چې دا هغه ممبرین دی چې دا د دماغو او د حرامي مغز د سپاینل کارډ نه ګیر چاپېره تاوي او دا څه ورکوي؟ پروټیکشن ورکوي. دې ته موږ مننجس ممبرین وایو. اوس راځو موږ خپل ټاپک ته میننجایټس ته. نو میننجایټس موږ څه ته وایو؟ د انفلیمیشن اف مننجس ممبرین اف د برین اینڈ سپاینل کارډ از کالډ میننجایټس. چې څه وشي؟ د برین دی ممبرین ته یا د سپاینل کارډ دی ممبرین ته انفیکشن وشي او د انفیکشن د وجې نه انفلیمیشن کېږي، دغه ته موږ څه وایو؟ دغه ته موږ مننجایټس وایو. څه ورته وایو؟ مننجایټس. نو د انفلیمیشن اف مننجس ممبرین اف د برین اینڈ سپاینل کارډ از نون ایز مننجایټس. دې ته موږ په ساده پښتو کې یا اردو کې ګردن توړ بخار وایو. پخوا زمانه کې به دې ته څه ویلو؟ د سټ د ماتېدو تبه به ورته ویله. څه به ورته ویله؟ د سټ د ماتېدو تبه به ورته ویله. اوس مننجایټس چې کوم دی دا زیات تر چې کوم دی کېږي نو دا بیکټیریل مننجایټس وي. زیات تر چې کوم دی مننجایټس کېږي نو دا زموږ سره څه دا بیکټیریل مننجایټس وي او دا په اهل ایج کې کېږي. د مننجایټس سپیسیفیک ایج نه دی چې هغه په پیډس کې کېږي او په اډلټ کې نه کېږي یا په اولډ ایج کې نه کېږي، دا په اهل ایج کې کېږي. خو موسټ کامن چې کوم دی ډېر زیات په چا کې دی؟ دا په انفینټ کې دی. په چا کې دی؟ ډېر زیات تر چې کوم دی دا کېږي دا په ماشومانو کې کېږي. په چا کې کېږي؟ د 2 میاشتو نه واخله د 1 کاله پورې و دې ماشومانو کې مننجایټس دا ډېر زیات عامي په دې کې زیات راځي. اوس ګوره د دې موږ وایو چې یاره مننجایټس ډیفینس ساتي په څه باندې؟ د مننجایټس په ایج هم ډیفینس ساتي، راځي په ایوری ایج کې، خو زیات تر ریسک زیات تر چانسز په کم کې
د شپږو نه واخله د لسو یا د 12 میاشتو. موږ ویل چې زیاتره د مننجایټس په چا کې راځي؟ په ماشومانو کې راځي. نو د کم عمر نه د شپږو میاشتو نه واخله د 12 میاشتو په منځ کې ډېر زیات راځي. موږ د ایج په بیسس باندې وایو چې کمه بیکټیریا به موږ ته ماشومانو ته مننجایټس کاس کوي، کم به اډلټ ته کاس کوي. دغه موږ ګورو نو د ارلی نیونیټ نه واخله د 2 میاشتو پورې ماشوم ته به کومه بیکټیریا مننجایټس کاس کوي. مننجو کوکای نایزیریا به څه کاس کوي؟ مننجایټس کاس کوي. مایکو بیکټیریم ټیوبرکلوسس به کاس کوي. د دې د وجې نه څه کېږي؟ دې ته مننجایټس کیدی شي. د دې سره سره زموږ سره نورې بیکټیریا هم دي، ګروبي سټیپټوکوکای سټیپټوپایلوکوکای دي زموږ سره. دا زموږ سره څه کوي؟ دا مننجایټس کاس کوي ماشومانو ته. د 2 کالو په عمره پورې به کم بیکټیریا کاس کوي. هیموفیلس انفلوئنزا ټایپ بی سټیپټوکوکای نیمونیا دا به څه کوي؟ د 2 کالو پورې ماشومان ته څه کوي؟ مننجایټس کاس کوي. او د 2 کال نه والا د 21 کالو پورې به کم بیکټیریا څه کوي؟ مننجایټس کاس کوي. نو پاکي زموږ سره نایزیریا مننجایټ او سټیپټو ټایپ A ټایپ B ټایپ C او H انفلوئنزا دا به څه کوي؟ دا به مننجایټس کاس کوي. اوس د مننجایټس علامات څه دي؟ اوس پیشنټ رالی تعالی نو د هغې به څه علامات دي؟ نو د مننجایټس خو یو د علامات دي چې په دې کې به څه په دې کې به تبه ډېره های ګریډ فیور به یې پکې تبه به ډېره زیاته وي. د هغې سره سره به اوسه هیډیک مې څه به اوسه هیډیک به مې په سر به هم ډېر زیات دړي او تبه به مې تبه به هغه تبه چې نان کنټرولیبل تبه به نه به کنټرول کېږي. های ګریډ فیور به 103 102 تبه وي. د دې نه علاوه چې کوم دی بل سمټم به زموږ سره دا وي چې هیډ اینډ نیک اینډ سټیپنس. سر چې کوم دی او سټ په داسې یو سایډ ته مومنټ کوي او ډېر سخت پي. دا سټ په داسې خلک وایي سټ یې کوږ شو. نو چانسز دا چې د دې سټ څه کړي؟ شفټینګ وکړي او څه وشي؟ تاو شي، کوږ شي یا سټ یې کوږي. دغه سمټم پکې افیر کېدی شي. د دې نه علاوه چې کوم دی منټل سټیټ ته هم شتلی پیشنټ چې کوم دی نو هغه ګډې وډې وي دغه ته لاړ شي. نازیا او ومټینګ به کوي. او سم ټایم پیشنټ چې کوم دی نو هغه ته څه شي؟ سیزر طرف ته ځي، اپیلیپسي طرف ته، فیټس ورته راځي، پیشنټ ته جھټکې راځي. نو دې کنډیشن ته هم تللی شي. پیشنټ ته اکثر سیزونه په نظر نه ښکاري یا ورته ګډ وډ ښکاري. نو دا زموږ سره څه شی دي؟ د ساين سمټم دي د چا؟ د مننجایټس. په هغه کې های ګریډ فیور شوه، په سر دړ شو، سټ سخوالی شو، سټ یو سایډ ته شفټ کېدل شو، منټل سټیټ شو، نازیا ومټینګ شو او د هغې سره سره سیزر شو. دا زموږ سره څه دي؟ ساين سمټم دي د څه شي؟ د مننجایټس. د ساين سمټم نه پس موږ به د پیشنټ چې کله په یو پیشنټ کې دا علاماتو نو د هغې انویسټیګیشن به څه کوو؟ نو اولنۍ خو په کار دا ده چې موږ ایل پی وکړو، د چا؟ د سی ایس ایف انالیسیز وکړو، سی ایس ایف کلچر موږ وکړو. اولنۍ کو چېرته پیشنټ ته داسې علامات دي نو پیشنټ له ډایرکټلی څه کول غواړي؟ د سی ایس ایف کلچر په کار دی او د هغې سره سره چې کوم دی نو بلډ کلچر په کار دی. د دې نه علاوه نور انویسټیګیشن به موږ څه کوو؟ موږ پی ټي کوو، اے پی ټي ټي کوو، آی این آر کوله، سی بی سی، الیکټرولایټ، ایل ایف ټي، آر بی ایس، سی بی سی، سیرم کرټنین، سی ټي ان ایم آر آی. دا زموږ سره څه شی دي؟ دا انویسټیګیشن موږ کولی شو. بیس لاین به ورکوو پلس چې کوم دی سپیسیفک ټسټونه. خو سپیسیفک اوس کو ایمرجنسي کنډیشن یو پیشنټ ته داسې علامات نو پیشنټ له ډایرکټ ایل فی سی ایس ایف کول غواړي او بلډ کلچر وله کول غواړي چې ډایرکټ د پیشنټ پته ولګي چې یاره څه دغه دي. ډایګنوزینګ به څنګه کوو؟ د پیشنټ نه چې کوم دی نو ساين سمټم د ساين سمټم فزیکل ایگزامینیشن کوم موږ وکړو د پیشنټ کوم علامات دي د هغې نه موږ ته پته لګېدی شي. د هغه نه علاوه چې کوم دی بلډ ټیسټ چې راشي، ریزلټ راشي نو هغه نه موږ ته پته لګي چې یاره پیشنټ ته څه مسله ده. هسټري نه موږ ته فزیکل ایگزامینیشن وکړي، د هغې بلډ ټیسټونه وکړي، ایم آر آی وکړي، د هغه نه پته ولګي چې یاره پیشنټ ته څه دی؟ مننجایټس دی. پیشنټ ته څه دی؟ مننجایټس دی. نو ایمرجنسي ټریټمنټ به موږ د پیشنټ څنګه کوو؟
ایمرجنسي ټریټمنټ اولنی د ایمرجنسي رولز دا دی چې ABCD به اپلای کړو. اول به د پیشنټ ایروی وګورو چې یاره ایروی کلیر ده که نه ده، ایروی به وګورو، ایروی به ورته سټیبل کړو. دویم به بریتنګ ریټ په وګورو، که چېرته بریتنګ ریټ یې کم یا اکسیجن کم نو هغه ته های اماونټ اف اکسیجن پکار دی. وایټل به مانیټر کو، بی پی به ول وګورو، RBS په وګورو، پلس ریټ په وګورو، ټمپریچر او SpO2 ریټ په وګورو، وایټل ساين به ول چیک کو. دغه نه پس به د ټریټمنټ څنګه کوو. ټریټمنټ به موږ د مننجایټس څه کوو چې انجکشن به ډیکسټروز ورکو، 10% انفیوژن به ورکو، IV سټریټ، رینګر لیکټیټ 0.5 دا ورکولی شو. دغه نه علاوه انټي انفلیمیټری ډرګز به ورکو، ډیکسامتاسون به 10 mg ورکو، 10 mg به څه ورکو، ډیکسامتاسون ورکو. انجکشن سپټراکزون یا انجکشن ټو سم به ورته څه ورکو، انجکشن ټو سم یا سپټراکزون، ځکه چې دا انټي بایوټیک دی او مننجایټس زیاتر بیکټیریل انفیکشن دی. نو چې کله موږ سپټراکزون ورکو نو پیشنټ چې تاسو سپټراکزون څنګه ورکئ نو پیشنټ به تاسو ته سډنلی چینجز به په پیشنټ کې راشي، په پیشنټ کې به چینجز راځي. نو انټي بایوټیک موږ سپټراکزون هم ورکولی شو، انټي بایوټیک ټو سم هم ورکولی شو. نو انټي بایوټیک موږ ډفرنٹ انټي بایوټیک ورکولی شو، پنسلین هم ورکولی شو. دغه نه علاوه اوس چېرته موږ بلډ کلچر وکړو، بلډ کلچر کې ریزسټنټ شو کوي نو د هغې مطابق به بیا موږ د هغه کلچر مطابق څه ورکوو، انټي بایوټیک ورکوو. خو انیشیل ټریټمنټ به موږ څه کوو، ډیکسټروز ورکولی شو، رینګر لیکټیټ، نارمل سلاین، ډیکسامتاسون، سپټراکزون یا ټوسم دا ورکولی شو. بیا دغه نه پس به موږ څه کوو، کلچر کوو. د کلچر نه پس به ګورو چې یاره پیشنټ ته کم سیز ریزسټنټ پیش کوي، کم یو سیز ته ریزسټنټ نه پیش کوي، نو بیا د هغې مطابق څه ورکولی شو، ډرګز ورکولی شو. یا موږ بل ټریټمنټ کو تاسو ورکوئ. اوس کو پیشنټ ته چې کوم دی وینکومایسین 500 هم ورکولی شو، TDS انټری وایرل ډرګز ورکولی شو په هغه کنډیشن کې کو چېرته کې موږ ته پته ولګي چې یاره دا وایرل مننجایټس دی. کو موږ ته په څه کې ولګي، په CSF کلچر کې پته ولګي چې یاره وایرل مننجایټس دی، نو موږ به بیا انټي وایرل ډرګز ورکوو. کو پته نه وي نو نشو ورکولی. د دې سره سره چې کوم دی موږ اومیپرازول ورکولی شو، PPI او سیزر. اوس کو چېرته پیشنټ ته فیټ سي، بیمار ته فیټس راځي نو په دغه ټایم کې پیشنټ سډیټ کول دی، هغه ته ویلیم ورکول غواړي، 10 mg ویلیم ورکول غواړي، په څه کې ډایلوټیډ ورکول غواړي، په 8 ml نارمل سلاین کې ورکول غواړي. زموږ سره څه شي، دا زموږ سره ټریټمنټ و د څه شي، د مننجایټس. نو موږ د مننجایټس سمپل ټریټمنټ ویلو چې پیشنټ راشي نو هغه ته موږ انیشیلی څه ورکو، په ایمرجنسي کې مننجایټس پیشنټ ته هغه ته موږ رینګر لیکټیټ ورکو، نارمل سلاین ورکو. دغه نه علاوه چې کوم دی انټي انفلیمیټری ډرګز ورکو، کارټوکوسټیراید، ډیکسامتاسون ورکو. بیا انټي بایوټیک مسټ دی، ځکه چې مننجس چې کوم مننجایټس چې کوم دی نو دا زموږ سره بیکټیریل انفیکشن دی. نو په دې کنډیشن کې موږ بیمار له څه ورکولی شو، سپټراکزون یا ټوسم ورکو. دغه نه علاوه چې کوم دی موږ پنسلین یا وینکومایسین هم ورکولی شو. انجکشن اومیپرازول اوډي او کو چېرته فیټ سي پیشنټ ته نو په هغه وخت کې موږ ویلیم اډوایس کولی شو. Thank you.